بسم الله الرحمن الرحیم. معزز کتونکو، یو بل مسله د روجه کې اکثر ملګرو ته پیښ راځي. هغه را پیښیږي. مسله دا ده چې په روجه کې په یو سړي باندې غسل واوړي. مثال د پښمنۍ نه پس اوده یا سحر اوده یا غرمه کې او په هغه باندې غسل واوړي مثلا احتلام ورته وشو. نو په روجه کې د غسل طریقه څه ده؟ یا اکثر ملګری داسې چې هغه مثال د شپې نه په هغې باندې غسل وختي شادي شوده وي او هغه پښمنۍ هم داسې وکړي بیا سحر د هغې مونځ دپاره لامبي، روجې په حالت کې لامبي. نو د روجې په حالت کې چې یو سړی غسل وباسي نو د هغې طریقه څنګه ده؟ ځکه ډېر ملګري په دې کې کنفیوز وي چې مثال روجه کې خو غړغړۍ کول یا پوزې ته اوبه اچول چې دا پوزه مثال ښه اوبه اچول، خولې ته ښه دننه اوبه رسول، دا خو فرض دي، واجب دي. نو لحاظه اوس په روجه کې خو مونږ غړغړۍ نشو کولی یا داسې پوزې ته دننه اوبه نشو اچولی، دې سره به مونږ څه چل کوو؟ نو محترمو، اسانه طریقه دا ده په روجه کې د غسل طریقه دا ده چې اول به نارمل اودس وکړي. کم اودس چې د مونځ دپاره مونږ کوو همدا کرانګي اودس په وکي چې د مونځ دپاره کوم اودس استنجا به وکي، چارندام به وکي، بیا د هغې نه پس په بدن باندې اوبه واړو، په سر باندې واړو، په ښي طرف او په ګس طرف باندې. په روجې په حالت کې غړغړۍ ګورې احتیاط کوئ، دا ونه کوي. بعضې ملګري دا بیا وایي چې ماښام روجه ماته کړي نو بیا به غړغړۍ وکړي یا ماسخوتن مثال پوزې ته اوبه واچوه. بعضې هسې خلک کوي، هغه ځان له خبره ده. خو لحاظه مسنون طریقه په روجه کې د غسل داره تاسو ته ما وویلې، یو ځلې بیا واورئ چې اودس په وکي کوم اودس چې د مونځ دپاره مونږ د روجې په حالت کې کوو، هغه اودس په وکي، استنجا اودس چارندام به وکي، بیا به ټول بدن باندې اوبه واړوه، بس تا هغه واجب غسل هغه ووتلو، ستا مثال غسل وشو. دا هغه اسانه طریقه ده. خپله هم واورئ، نور مسلمانانو باندې هم دا واورئ.